أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون مخی آیاتونو کی تذکرہ وادو توحید دلیلو یا اللہ رب العزت سا اخلی د خلقنا په وخت د مرګ کې او په وخت د خوب کې اسی چې واخلی خو چې سړی لاړ شي مړ شي په خوب کې چې اخلی نو دا سړی داسي چې ژوند پکې یي خو ادراک او تمیز پکې نه د ساورینا سباندې پویږي نه کم چې عام سيزونه دي کله چې دله یو غټ درز ولا ورکی ور وتا مخې تکی او پاغي باندې د ګرم شي نو بیا دې رابیدار شي نو کله چې الله دا روح واخلی خوب کې ددنا نو دې سترګې کار نه کوي غوږونه بیا کار نه کوي نور بدن بیا کار نه کوي ودی هجون پکی حساب پکی کته پورته کیږي ویني چلن پکی نو کله که الله فیصله پدمانه د مرګ وکي پدې خوب کې ناغه کم چې ته وتلی کم سا کم روح ته وتلی نو آغا الله ځان سره اوساتی او دا بل پسیم اوباسی او د چا بارکه چې فیصله د مرګ نه شوي نو داغه روح هغه ته واپس کی چې کم د ادراک او د تمیز ده د پوهه د سمجھ ده ناغه ته واپس کی نو د سحر بیا را پاسی په دې طریقې باندې د خپل نیټه تا شپې ورځې لنډي آخر کې چې کله وخت راشي د نساتی واخلی او مړی کی نو تذکرہ دیکھول چې الله رب العزت قادر دے اختیارمند دے دا کارونه الله کوي بل څوک نشي کولای دارنګه دغه خبره هم معلومیږي پدې کې چې کله هغه روح چې هغه روح ادراک دے د تمیز دے هغه ته الله لري کی نو اگرچه د ژوند روح پکشتی روح د حیات پکشتی خدای اوریدل نشي کولای لیدل نشي کولای په سبانه پویږي نه نو چې کله سره بالکل دا دواړه روحونه ته وزي نو بیا خدای د اسم نه بیا پکې هغه وینم حرکت نه کوي صاحب کیم بیا کته پورته کیږي نه
نو په اولني کې چې دی بالکل څه پوهېده نه نو اوس به څه پوه شي و دی چې کله مړ شي نو دی بل عالم شروع شي بل عالم کې بیا د ده لیدلی خبري سچي هغه د بل عالم هغه کی وس د آیاتونو کې الله رب العزت تذکره ده دی کوي چې الله باندې څوک زورور نشتی څوک سفارشي نشتی بل څوک اختیار والا نشتی دا کم چې تاسو ته سفارشیان وایي هغې ته پتم نشتی هغې سره اختیار هم نشتی او بیا هغې پوهېږي هم نه عقل پکې هم نشتی هغې کې ولې که بوتان دي نو هغې خو هسې نه پوهېږي او که دغه مخکې ژوندي و وس مړه دي نیکان بزرگان دي نو چې کله مړه شوي دي نو هغه ستا په خبرو باندې نه پوهېږي اختیار ورسره څه نشتي په هغې باندې ستا د تلو راتلو ستا د اواز په دې باندې د هغې عقل کار نه کوي یو خو د دې تذکره کوي چې شفیع قهري زورور په الله باندې څوک نشتی څوک سفارشي نشتی ورپسې تذکره کوي د مسلې د توحید نو زجر ورکوي هغه چاله چې هغې باندې مسله د توحید بده لګي وایي کله چې توحید مسله بیانېږي نو دې زړه خفه شي زړه تنګ شي زړه کې نفرت پیدا شي د څه سره د دغې کلمې سره د دغې مسلې د توحید سره د هغه چا سره چې د چا د خولې نه دغه کلمې راوځي بیا ورپسې مسله د توحید بیا ذکر کوي او بیا د آخرت خبره کوي تخویب پیش کوي په دې باندې چې او سبا قیامت کې ګوره مال و دولت سفارش وغیرہ دا نه پکاریږي که پکاریږي نو خپل عمل به پکاریږي د دنیا بعضی حالات هم ذکر کوي الله رب العزت چاته ضرر ورسي نو دی بیا الله ته آواز کوي او چې کله په ضرر تی لري کې نعمت ولور کی نو بیا نور سوي دا غي تذکرہ راځي ام اتخذوا من دون الله شفعاء آیا دی خلقنی ولید لانا سوا نور سفارشیان قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وتوایا اگر چې ودی داسې چې نه و اختیار اختیار نه لري د سشي نه مخ اختیار لره نو وس لري اولو كانوا لا يملكون شيئا همیشه د پاره د دې خبره داسې ده چې اختیار نه لري د سشي ولا يعقلون او نه دی عقل لري دانه چې په یو وخت کې به عقل ولري یو وخت کې به اختیار یي بیا باندې وس نشتی رستو براشي الله وی نشتی ولا نو ولا اختیار شتی او نه دی په دې خبرو باندې پويږي قل لله شفاعت جميعا وتوعد الله په اختیار کې سفارشو نه ټول له ملک السماوات والارض الله په اختیار کې دی اسمان نو زمکا دا الله په اختیار کې بادشاہت د اسمان نو د زمکه الله مالک دی الله اختیارمند دی الله بادشاہ دی او زمکه دا په دې زمکه باندې الله چاله بادشاہي ور کوي دا الله خوخه ده الته مخکې ویلو قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الله اختیارمند دی نو بادشاہی چاله او واړي نو ورکی او د چانه او واړي نو واخلي چاله عزت ورکی او چاله ذلت ورکی تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ثم الیه ترجعون بیا الله طرف ته ورګرځول کیږي
اختیارات د الله دي، د برخت الله مالک دی، اختیارمن الله دی. له ملک السماوات والارض واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. او کله چې تذکرہ کول کېږي د الله په یوازي والی باندې، الله یوازي دی، الله یکتا دی، الله یک یو دی، د دې تذکرہ کې یا مخلوق بغیر د اسبابو نه څه نشي کولای، بغیر د اسبابو چې کوي نو هغه الله کوي، مخلوق نشي کولای. مخلوق اسبابو ته محتاج دی. څومره څیزونه دي هغه په اسبابو باندې کوي، نیول کوي نو په اسبابو کوي، لیدل کوي نو په اسبابو کوي، اورېدل کوي نو په اسبابو کوي. دا ټول د اسبابو د لاندې کارونه دي. الله رب العزت دغه څیزونو ته محتاج نه دی. نو کله چې تذکرہ کول کېږي دا الله د یوازي والی اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نو تنگ شي زړونه، منقبض شي، تنگ شي، نفرتو کی زړونه دا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي دا په آخرت باندې، نفرت کوي هغه خلق زړونه دا خلکو چې ایمان نه راوړي په آخرت. دا سره دا بیا سوي و دا بیا اختلافي خبرې شروع کوي. اختلافي نه ده دا خبره، خو د وحدانیت مسله ده، خو اتفاقی مسله ده. څومره انبیاء علیهم السلام راغلي د توحید په مسله کې ټول متفقو، نور مسلې وي. منځونه نو منځونه چا باندې یو سری، چا باندې بل شان دي، چا باندې لږ دي او چا باندې ډیر دي. زمونږ په دې امت باندې ډیر دي، مخکې لږو. روجې وي مخ یو شان وي، رستو بل شان شوي، هلته کې لږې لږې وي، اوس دلته کې یوه میاشت پرله پسې شو، مخکې په هره میاشت کې به وي، چا باندې لږې وي، چا باندې ډېرې وي. دغه کې اختلاف وو، اختلاف دغه کې راغلی، بدلون پکې راغلی، لیکن توحید په مسله کې دغه اختلاف نه راغلی او چې مخکې یو شان اوس بل شان دي. نه، دا د ابتدا نه الله وی دا ازمکه اسمان میم دقه د پاره پیدا کړلی، ها توحید د پاره. نو وإذا ذکر الله وحده، او کله چې تذکرہ کول کېږي د الله د یوازي والی، الله په یوازي والی سره په توحید سره، نو اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نو تنگ شي زړونه، نفرتو کې زړونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې. وإذا ذکر الذین من دونه، او کله چې تذکرہ کول کېږي د هغه کسانو چې د الله نه سوا دي، اذا هم یستبشرون، په دغه وخت کې دي خوشحالي کوونکي. نو چې کله د الله وحدانیت خبره کې دا کارونه الله کوي، دا الله کړلی، دا الله کړلی. نوح علیہ السلام د غر کېدو نه الله بچ کړل، ابراهیم علیہ السلام ور کې الله بچ کړل، موسی علیہ السلام د اوبو نه الله بچ کړل. دا خبرې چې تکې دې د فائدہ څه وي. نو کله که تاسو نورې خبرې شروع کړي، دا هغه چا خبرې شروع کړي چې دا خلک ولا دي، خلک ولا سم مرتبه ور کړل، صبرخه ولا ور کړل، خلق ولا ور کړل. نو بعضې خلک وي لګیا وي قصې به کوي. هغه ځینه چې توغندي را ورېده په عراق باندې، نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ورته ولاړ وي، نو هغه رانیو نو جوړی کېښودو. دا غلطې قصې ولې کوي؟ دا غلطې لګیا دي وي. کله وي پلان کې بابا چې نو هغه سر ته کټ کړی، نو سر یې ترخ کې نیولی او روانو منډې والې، سر یې ترخ کې نیولی و. دا قصې چې کله کوي نو د خوشحالي کې او څومره د باباګانو خبرې وکړي، اولیاء کرامو تذکره وکړه، دا خو ورسېدلي خلک دی که او نو کم چې حقیقتي اولیاء کرامي د هغې کرامت هغه حق دی، لیکن چې کم پسې نشتی، کم ول نه دي کړي، نو هغه وله ولې وی درو پسې ولې تپې.
نو څوک په الله باندې دروغ وایي او څوک په لګیا دي جو په هغه باندې دروغ وایي دا کاری کاو دا کاری کاو. نو وایي ذکر الذین من دونه او کله چې تذکره کوله کی دا چا چې د الله نه سوا دي نو اذا هم یستبشرون دی خوشحالی کوونکی په دغه وخت کې وته وایي د الله نه مې سوال کاو بچی مې نو زامن مې نو الله نه مې سوال کاو دومره کول نو تیر شو ونه شو لاړم پلان کې بابا نو چې څنګه لاړم او ټک پټک خبره وخه یو کال مې زوی شو. دا قصې خلق کوي باباګانو پسې وایي څوک د سرخو کې دی څوک د بادو دی څوک د تبې دی څوک د څه دی او څوک د څه دی خلکو جوړ کړي که دغه قصې دې شروع کړې نو بیا به د ټول ناسي ښه بیا به جومات کې د کېناستو ځای به نه بیا به ګڼئ ښکلې خبرې کوي ښه ولې قصې کوي او داسې قصې کوي چې خلک نشه کوي سم نو دغه ته په شوق باندې ناسي دغه غلطو ته مخکې چې بناسو خلکو به په حجرو کې په بیټکونو کې په غوجلو کې قصې به کولې نو دې قصو ته بناسو خپو په سر بناسو خلک بعضې خلک به خپو په سر ناسو غوجله کې جناسو غوجله کې څوک په کټونه نه هلته کې دیوال د ډډ والی ناسي خپو په سر ناسي ادې بس ستړي کېږي هم نه اب دې جمع اوږدې شپې نو باندې کې بناسو اوږدې دا قصې به ویلې کېدې چا به د یو څه دروغ قصې کولې چا بل څه چا به رستم او سوراب زوتا او چا به شیشې زوتا او چا به سو به لګیا وغه د نږدې دور کې دا بعضې قصې چې تېرې شي دي کله شیربانو د بکی او کله بکی صوب خان دی او کله بکی بل او کله بکی بل دا قصې چې کېږي د خلکو ښه په شوق باندې ناسي او چې کله د قرآن خبره کې د حدیث خبره کې د الله خبره کې د الله د وحدانیت خبره کې نو خلک وایي دا قصې کوي دا موږ په زړه باندې نه لګي دا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذین من دونه او کله چې تذکره کوله کېږي د الله نه سوا ده هغه چا چې دا خلک ورته را مدد شوی اذا هم یستبشرون په دغه وخت کې دا خلک خوشحالي کوونکي خوشحاله حشاش بشاشي او ډېره ښکلې مسله وکړه قل اللهم فاطر السماوات والارض تدا سوایا اے الله پیدا کون کې د اسمان نو د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوه په غیب باندې په ښکاره باندې انت تحکم بین عبادک تبا فیصله کې د خپلو بندګانو په منځ کې د قیامت په ورځ باندې فیما کانوا فی یختلفون په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف کوو تبا فیصله کې نو یا الله منګه پکې چې ته راګیر نه کړې دا یو قسم دعا ده فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک یا الله تو فیصله کې د خپل بندګانو په منځ کې په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف کاو یا الله ته زما باره کې فیصله کې نو هغه فیصله وکړي چې هغه زما دپاره د خیري هغه د کامیابۍ فیصله وي ولې دنیا کې خو موږ اصل دا ټوټه پوټه لګیا یو څه وایو کوو که نه نو اوس هغه خلک چې هغه د کفر خبرې کړلي د شرک خبرې کړلي کارونه یې کړلي نو هغو باره کې فیصله به کېږي د جهنم نو دلته کې دو خو ځان له خدایان نیولي وو که نه ځان له الهه نیولي وو نو هغې به له څه کار کولی شي که نه شي کولی د دې سره خو څه مال او دولت هم نو مال دولت چې دی ورکړي نو په هغې باندې به څه کار کېږي او که نه کېږي نو وایي ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا کچری شي دا کسان دپاره چې ظلم یې کړلی شرک یې کړلی کفر یې کړلی ما فی الارض جميعا هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول څه چې په دې ځمکه کې دي دا ټول د هغه شي او د واخلي او دا ورکوي د څه دپاره د جهنم د عذاب نه خلاصېدو دپاره یوازې دا نه ومثله معه او په مثل د دې باندې د هغې سره نور لفتدوا به من سوء العذاب فدیه کې ورکوي د ناکاره عذاب نه د خلاصېدو دپاره یوم القیامه د قیامت په ورځ الله وی قبلی یې بنا دلته هم وایي وقف یې راوستی دی ورپسې وایي وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون
او نور ځینو کې وایي ما تقبل من احد قبول بنشي. کله وایي ملء الارض ذهب ولو ابتدا به ډک ځمکه د سرو زرو، سره به څومره ګراني، او دا ځمکه ته ډکه کې د سرو زرو، او دا فدیه کې دی ورکوي د عذاب نه د جهنم د خلاصېدو دپاره، نو قبولیږي به نه. من سوء العذاب یوم القیامه وبدا لهم او ښکاره به شي دي ته من الله د الله طرف نه ما لم یکونو یحتسبون هغه څه چې د خلکو یې ګمان هم نه کاو، د دې خلکو په وهم و ګمان کې هم نه راتله. دلته کې دي وایي موږ خو لګیا یو اولیاء کرامو د هغې عزت کو دا کو دا کو، او نو دغه عزت نه دی ته چې کې دې ته الله بېعزتي وایي. او څوک چې د الله د اولیاو بېعزتي کوي، یو روایت کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله وی څوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي نو زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی. دغه سړی بس پیری څوک چې ولی ته د خدای درجه ورکوي، د الله سره جنگ دی که نه، دی د الله سره شریکوي دی. او دا اوس یو سړی دی، عام سړی دی او زمیندار سړی دی، سبق مبق یې نه دی ویلی، تو دی ډاکټر سے په خیر آلی، ہیڈ ماسٹر سے، پروفیسر سے، پرنسپل سے په خیر آلی. نو هلته کې هغه سره چوکه په لاس کې لخته لوړ ورسره جو راپرېښې بېدله، ته ما پسې دا خبرې کوې هلکه. نو دا خو ما څه وویې، تا ته مې ډاکټر صاحب وویې نو بد مې وکړو، تا ته مې پرنسپل او پروفیسر مې ته وویې، هیډ ماسټر مې ته وویې نو بد مې وکړو. وایي دا ته ما پورې پیشاړې کوې، ما پورې خندا کوې، مذاق ما پورې کوې. دا مذاقونه دي، خلکو په اولیاء کرامو پورې مذاقونه شروع کړي. نو دې سره به الله هغه کسب وکړي چې دې به یاد ساتي. ولې هغه ولی دی، بزرګ دی، نیک سړی دی، لیکن خدای خو نه دی که نه، د خدایتوب کار خو نشي کولی. دوی د خدایتوب کار په انسانانو باندې، په اولیاء کرامو باندې کوي. وبدا لهم من الله او ښکاره به شي د دې خلکو دپاره من الله د الله د طرف نه ما لم یکونو یحتسبون هغه څه چې دوی وهم ګمان کې هم نه و، د دې به هغه ګمان هم نه کاو. وبدا لهم سیئات ما کسبوا او ښکاره به شي د دې دپاره بد د هغه څه چې دوی کوم کسب کړی، وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون او راګیر به کړي دوی لره هغه څه چې دوی پورې مسخرې کولې. دې لګیا دي مسخرې کوي، مسخرې دنیا کې لګیا دي، په اولیاء کرامو پورې مسخرې کوي. نو اولیاء کرامو ته دې څه وایي؟ دی وایي دا د الله نایبان دي، دا د الله نازولی دي. کله وایي دا د الله دا برخې واله دي، دا خو غټ برخې واله خاوند دی. نو دا مذاق کوي هغوی پورې، اگر چې دا سړی په ځان باندې نه پوهېږي قمقل دی، لیکن دا هغو پورې مذاق دی او د دې سزا الله ورکوي. بیا فإذا مس الإنسان ضر کله چې ورسی انسان ته تکلیف دعانا نو دی आवाज کې مونږ ته، ثم إذا خولناه نعمة منا کله چې ورکو مونږ هغه نعمت د خپل طرف نه، قال نو دی وایي انما اوتیتو علی علم، یقینا دا خو مال راکړی شی دی زما په هنر باندې، زما په علم باندې، زما په پوهه باندې. مخکې هم تېر شي قارون مبارک اگه تعالی الله مال درکړلی او یا دا خو زما په خپل هنر مې ګټلی وي. او نو دا هنر کم ځای و، دا هنر چا درکړی و؟ دغه ځای کې بیان خلی دا څه چې دي تعالی چې څه درکړلي دا الله درکړلي. ښه نو دی وایي کله چې ورته تکلیف ورسی، ضرر ورسی، مشکلاتو کې ونخلی، نو دی بیا الله ته آواز کوي. نو ثم اذا خولناه نعمة منا نو کله چې ورکو موږ دله نعمت د خپل طرف نه، قال انما اوتیته علی علم، دی وایي دا خو مال راکړی شی دی زما په علم باندې، زما په پوهه باندې، زما په هنر باندې، زما په تدبیر باندې. ما داسې چلو کو، داسې رورو مې کاو هغه مشکلات مې ختم کړو. بل هي فتنه، بلکې دا خو فتنه دا امتحان دی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. قد قالها الذين من قبلهم، یقینا ویلی وا دې خبرې لره هغه کسانو چې دینه مخکې، فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، نو هیڅ فایده ورنکړه دیلا هغه څه چې د خلکو کم کسب کاو.
فاصابهم سیئات ما کسبوا نو رسیدل دی ته بد هغه څه چې دی کم کسب کړل والذین ظلموا کسان چې ظلم کړل من هؤلاء د دې خلقنا سيصيبهم سیئات ما کسبوا خامخا وبرسی دی ته بد هغه څه چې دی خلقو کم کسب کړل و ما هم بمعجزین او نه دی الله راجز کون کی و چې څه کرے ابرې به نیکی دی کړل نیکی به ریبه داغه میوه برې به داغه میوه بشوکه او بد دی کړلی بد دی کرلی داغه بدو بدل برې به نو هغه ته ملاوی دنیا کې مونږ ګورو د غنم چا کرلی ناغه وربشي نشي ری بلې وربشي کرلی نو غنم نشي ری بلې او دغه سي جوار کرلی نو غنه نشي راو ده غنی کرلی غنی نال کړلی نو داغه نه د جوار نشي راو ده سچې کرلی نو اقبرې بنو اولم يعلموا آیا دا خلق پویږي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر یقینا الله فراخه کې رزق د چا پاره چې واړی او تنګي دا اختیارات د الله دي چاله رزق فراخه کې او چاله رزق تنگ کې چاله ور کې د هر طرف نه رواني بسخه رواني د مال مخشي وتا مال مخ وتا الله کو لاو کیزا دا امتحاناتی او چا باندې تنگ کی نو دا امتحانی نه ملاویږي وتا دې لګیای کله یو کار شروع کوي کله بل کار شروع کوي کله یو شي پسې منډي وي کله بل شي پسې منډي وي نه ملاوي ډېر کوششونه مې وکړو وای نه کی او نو الله ته توجه کېدل توجه پکاري چې الله ته متوجه شي الله نه واړي نو الله ور کوي ها داغه د پاره سوچ بم کې فکر بم کې صحیح لار بم لټه د کار کسب صحیح لار بلټه یو کار به اختیار ہے او بیا نور اخوات نتیجہ الله تسپاره ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا نخیل قوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء یعنی ولید خلق د الله نه سوا نور سفارشیان قل اولو كانوا لا يملكون شيئا وتوا اگر چې دی نه پوی دی اختیار نه لرد سشي اختیار نه لري د سشي ولا يعقلون نو دی پویږي پای باندې قل لله الشفاعه جميعا وتوا الله په اختیار کې سفارش نه ټول له ملک السماوات والارض الله په اختیار کې بادشاہ د اسمان نو ټو ازمکه ثم الیه ترجعون بیا الله طرف ته ورګرځول کیږي و اذا ذکر الله وحده کله چې تذکرہ کول کی دا الله په یوازي والی باندې اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نو تنشي زرنا دا کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې و اذا ذکر الذين من دونه او کله چې یا خپشي زرنا دا کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې و اذا ذکر الذين من دونه او کله چې تذکرہ کول کی دا الله نه سوا د نورو دا کسانو چې د الله نه سوا دي اذا هم یستبشرون په دغه کې دي خوشحالي کوونکی قل اللهم فاطر السماوات والارض تدا سوایا اے الله پیدا کون کیا د اسمان نو د زمکه عالم الغیب و شهادت په غیب باندې په کارا باندې انت تحکم بین عبادک تب فیصله کې د خپل بندگانو په منځ کې فيما كانوا فيه يختلفون په هغه چې د خلکو په اختلاف کاو ولو ان للذین ظلموا کچری شدا کسان د پاره چې ظلم کړل ما فی الارض جميعا دا کسان د پاره چې شرک کړل کفر کړل شي ما فی الارض جميعا چې په ما کې دي ټول او مثله ما هو په مثل دی باندې داغه سره نور لفتدو به من سوء العذاب چې پیډه کې ورکې دی لرا د ناکار عذاب نه یوم القیامت قیامت پرز باندې او بدالو من الله او کار بشي دی خلکو د پاره د الله طرفنا مالم یکون یحتسبون دا سوچ دی خلکو ګمان نکاو وبدالو مخکار بشي دی خلکو د پاره سیئات ما کسبوا بد دا سوچ دی خلکو کم کسب کړي وحاق بهم اور غیر بکی دی خلکو لرا هغه سوچ دی خلکو پوری مسخري کوله فاذا مسل انسان ضرر دعانا کله چې ورسی انسان ته تکلیف نو आवाज کې دی مونږ ته ثم اذا خولنا کله چې ورکو مونږ د نعمت د خپل طرف نه قال انما اوتیت على علم دی و یقینا دا خوراک رشي دی مال زما په علم باندې زما په پوهه زما په هنر بل هي فتنه بلکې دا خو امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه قد قالها الذين من قبلهم یقینا ویلی دی لرا هغه کسانو چې مد دینه مخکې په ما اغنا عنهم نو فائدہ ور نکړه دی خلکو لرا
ما کانو یکسبون هغه څه چې د خلکو کم کسب کاو عذاب تی دفع نکو فاصابهم سیئات ما کسبون ورسیدل دیتا بد د هغه څه چې د خلکو کم کسب کړه والذین ظلموا من هؤلاء او هغه کسان چې ظلم کړل شرک کړل د کسانو نه سيصيبهم خامخاو برسی دیتا سیئات ما کسبوا بد د هغه څه سزا بدله د هغه څه چې د خلکو کم کسب کړل او ما هم بمعجزین نه دی الله لره عاجز کوونکی اولم يعلموا آیا داخل نه پوهیږي ان الله یبسط رزق لمن یشاء ويقدر یقینا الله فراخ کې رزق د چا پاره چې واړی او تنګي ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې خامخا نخیر دا قوم د پاره چې ایمان راوړي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اخر دعوانا الحمدلله اللهم قنا عذابك يوم تبعث